الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ډیر خوږ زمونږ د جے آئی یوتھ جنرل سیکرٹری جناب عبدالبصیر بھائی، نائب صدور، زونل صدور، این اے صدور او ټولو نه زیات زما انتهایی خوږو ملګرو د جے آئی یوتھ ځوانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټولو نه مخکې زه ستاسو ټولو شکریه ادا کوم، تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې تاسو په یو شارټ نوټس باندې دلته د میکډونلډ مخې ته راجمع شوئ او تاسو د دې خبرې ثبوت ورکو چې مونږ الحمدلله مسلمانان یو او د مسلمانانو په بدن باندې چې کوم ځای کې تکلیف وي نو ټول مسلمانانو ته په تکلیف وي. تاسو په دې خبره راووتئ چې فلسطین کې ظلم شروع دی. زه ستاسو جذبې ته سلام پیش کوم، زه ستاسو د ایمانی جذبې ته سلام پیش کوم. زه ستاسو دپاره د الله نه ستاسو په یو قدم باندې د اجر دعا کوم. زه ستاسو دپاره بیا هم دعاګانې کوم. الله دې ستاسو دا راتګ په خپل دربار کې قبول کړي. څنګه چې تاسو ته پته ده 4.5 زمونږ داسې ماشومان چې هغې عمرونه د 9 کالو نه کم دي او 2.5 زمونږ میندې او زمونږ خویندې شهیدانې شوي دي. مونږ په دې بربریت باندې د اسرائیلو د دې بربریت مزاحمت کوو، مذمت یې کوو. دا زموږ دپاره قبول نه دي. زه هغه پلار ته خراج تحسین پیش کوم چې د هغې په مخې باندې د هغې زوی شهید کېږي، د هغې لور شهیده کېږي، د هغې ښځه شهیده کېږي او د هغې ټول کور د 10 د 15 د 20 کسانو جنازې په خپل مخې باندې ګوري. زه هغه ماشوم ته خراج تحسین پیش کوم چې د چا اپریشن روان وي او زخم ولګنډي او هغه قرآن تلاوت کوي او هلته دومره سهولت نشته چې هغې ته د نشې دوایي میلاو شي، خو هغه د قرآن په طاقت باندې د خپل زخم زغمي او هلته کې د قرآن تلاوت کوي او ډاکټر هغې ته د زخم ګنډي. موږ دې ته خراج تحسین پیش کوو، د دې جذبې ته خراج تحسین پیش کوو. موږ دې سره ولاړ یو. یہودیوں کا ایک علاج، امریکیوں کا ایک علاج، اسرائیلیوں کا ایک علاج، فلسطینیوں مجاہدوں لبیک، فلسطینیوں مجاہدوں، فلسطینیوں مجاہدوں، حماسیوں مجاہدوں، حماسیوں مجاہدوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. زما محترم ورونو، دی وخت کې په اسرائیل په فلسطین کې په غزه کې یو هسپتال پاتې نه دی. دی وخت کې په غزه کې یو سکول پاتې نه دی چې هلته ماشومان سبق ووایي، یو بلډینګ پاتې نه دی چې هلته زموږ میندې او خویندې په پرده کې پاتې شي. نو دومره ظلم چې شروع دی او دومره ظلم دا ولې کېږي؟ اسرائیل دا خبره کوي چې مونږ به په فلسطین کې دا جهادي تنظیم حماس به مونږ ختمو. مونږ دې ته دا خبره کوو، امریکې ته هم دا خبره کوو چې ستا 52 ملکونو په